دا پاغه چلو غيو خان او نوکرو نا نوکر ډېر تنگو د خان چې ډېر تنگو نه دی نوکر خیال وکړي چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ور سره خان په کمره کې دننه ناست او دی غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند او په دې خان راکې چراکی کوئی درز دے ہمیشہ دا وحل ٹکول غریبان خکولی دا دا پا شکال چنڈا خان لازم نشی اچولے نو چی خیوال چی خلاش واغا منڈا کتانے ترا پوٹی ہو چی زخپل نوکر والا پولیس راگے نوکری انہی وہ کیس کا رجسٹر شو عدالت تے پیش کر عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه دي نو عدالت عالیه کې زت عرض ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والی دا چرته شوی ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دے ویم والم زاو رپورٹم پماؤ عدالت دماغو کی قدرت راوستا چی دا خورشتیاو خان تاوی چی زرو غوارد دینا و کرنا مافی کنی مردارو اغورتل جزی والم ویلو غوار مافی کنی استی جہنم تلے گا نو خان ورنزدے شاہ نوکر تا وئی کہ بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا معافی در نوارم وہ کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم ہو دم عالم سر اور معافیم در نزوار دیکھو آؤ گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نظر آتے ہو جنہیں ٹیلیفونوں کو پڑھ دکان کے ناس مولانا بیجیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں مالا کون لڑکی ہے میں بدماش اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوار خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه ښه څیزونه ګورم او دا ډونډوڼی دی پکې څه ګوري ته چې بارودي دا ډونډوڼی دی څه ګوري وی سی آر راغی چې په وی سی آر ښه تا خدای هلاک کړه چې هلاک په وی سی آر کې او ښه څیزونه په ټي وي کې او ښه څیزونه نو د ډم قوم مبلغین هم دمال شي ٹھیک شو پخوا به تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو ته به خلقو غوږی خو اوس د جمعې په شپه په خلقو تبارک الذی ته غوږی خو سورت یاسین ته به غوږی خو په جماعتونو کې به تقریر کې د هغې ته به ناستو اوس د وی سی آر پروګرام د جمعې په شپه هغې ته ناستو نو د ډم قوم مبلغین هم دمال سهار چې تاسو را پاسئ یاره بیګا دې ولیده ملنګي پکې لاړ اوس خدای خبر چې ملنګی څوک
ملنګې دی او چې کلنګې دی او ملنګې دی ښه په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه شی دی پکې بل څه شی دی پکې چې اخبار کین دی که داسې ته خو یې ګورې که نه اخبار کین دی ملوک دی که څه شی دی ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي که نه په ایمان یې ونو د بجلیګر ملا بیړه تباشه چې دې قوم ته لګیا دی د بجلیګر ملا وما بیړه چې د قبر نه راپاسي والله که دا وخت چې اوبو وړی دی والله که یې راټینګي شیطان یو ځلې ځان د هلکانو ته خر کړی چې ځان یې پې خر کړی و نو د هلکان پې سورېده چې سورېده پې ځای نو د نورو هلکانو ووي چې هلکه داسې چلو کوي چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې ستا هلکان په هغې سواره چې دا چلې ورسره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زما نه هم زیات او شیطان په چوټۍ دی غریب چېرته پروت دی بارام پروت دی دومره اولاد یې مونږ پیدا کړي یو د ملا په شکل کې پیدا کړي یو د پیر په شکل کې پیدا کړي یو د میا په شکل کې پیدا کړي یو د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدناموي چې دا شیطانت شیطان کړی موسی علیہ السلام ورته ووایي چې ته یو ورځ راشه ټوله ورځ به ما سره تېرې بار به نه وځي ګورو چې څوک جګړه کوي که نه ویل ډېر شیطان د سهار نه راغی مازدیګر شو څه د فساد اطلاع راغل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التا پنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غرګه چې دا خود سرانل او دا خو رښتیا سفر کې وی راځي کنه چې داسې بار چکر بار راووته داسې د لاوري صاحب په مټیایي تېر چې تېر شو نو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ویل ماله به نه جدا کېږي چې چېرته څوک ورانه راوړي هغه د الواکو ته ګنده په داسې په دیوال چې راښکا دې ته مخکې تېر شو په هغې الوا مچان کېناست مچانو له چرموښکی راغی چرموښکی چې راغله دلته یو ګاګ راغلی و هغه سره صاحبه یو سپی و او د دوکاندار پیشو ساتلی و هغې په چرموښکی ورکو د ګاګ سپي په پیشو ورکو چې پیشو یې زخمي کړه دوکاندار ورته ویل بیړه دې په الو اخیستو غرکشه زما پیشو یې مړه کړه دا دکانداران د پټاکې هلکان نتیالي او ټاک ټو ټاک ټو ټوله شپه بسې خوب ونه کړي چې چا کروانې وایم یا الله دې خلکو ته د خوشحالۍ مخ آیا دې نه خو مونږ د شپې خوب نه شو کولی دا خو هر وخت په غم کې خلک هر وخت نو پروت به په کټ کې او ای ګولای براشي او کدا تندی به ولګي او د سټ نه بدیوزي چې کور غره خبرې دي ته بیا مړ په وای ګولو ډېر خلک زه د څنګه کولې چې داس په یو مالت کې وشي او ګولای به ستا کور تراشي او ته به ولګي نن څوم ورځ د چې د زلزلو ګړچونه شروع
الله په یورپ کې 15 دماکې کولې شي او 2000 کورونه په غم اخته کولې شي، هغه خدای 10 دماکې په تاکم کولې شي. ته پس هغه اوس بیا در باندې افت را روان، غوښه به چرته غټه خوړه 100 روپۍ کیلو غوښه، خدای دې په 100 روپۍ کیلو وای امین. نه ټول وای خدای دې خو بس غوښه هم غوښه جوړه، خدای دې غوښه په 100 روپۍ کیلو چې ټیکا څوک نشي. دوړو بوره په 200 روپۍ توړاوه او 270 روپۍ توړه، 280 روپۍ توړه دوړو. اوس بیا ماغه چلی چې پلانونو کې به ولاړې 280 روپۍ به ورکې او توړې ته به انتظار بیا در باندې دوړو په را روان. د مشهور دال به په خوا خلکو د غریبۍ د وجه خوړه پیسې به کوله. زما یاد شي د پلار سره تلم په دریانې سیر غوښه وه، هغه سره به دومره واز د ورکوله چې غوړي مړي خو چا پېژندم نه. دلته پاکوان دی، بناسپتی دی، پتن پتی دی، ګتن پتی دی. دا بار دکان وګوره چې اټیمان دي چې دا خلک دي مونږ په خپل لاره اوس دا پته درته لګېدلې ده چې یو ټینکر والا ما ته ویل دا غسورلس ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي راوړي، دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي، او په دې ټینکرو کې دا بناسپتی غوړي راوړي. دا نن چې د خدای په قهر هفته کلم کونه خوږیږي، کلم سر خوږیږي، کلم سیګمې خوږیږي، دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي، هغه ټینکرو کې راوړي. د دې سروې چا کړی دا سفر خبر نه که په څوکۍ باندې لارې راشي دا راشي بس پولیس ولاړي څه شاله پټه اسم نشته دي اسم نه ها ها ځه مدا پتلون کې جیب کې لاس ومنډي ته پوښتنه دې دغه لا تکړه دي چې چا وګڼډونی سي کسٹم والان دې پسې ګرځي، پولیس والان دې پسې ګرځي. د چا وګڼډ وګوره قانوني لاس کې واغسته، د چا وګڼډ ته سایکل تړلې ده. خدای دې پور لوټي کا پروردګار دې په چړو کې مکه په 100 روپۍ کرای راوړه دا تور چې تاسو کې نه کوم ملک چې د ظلم دا حالي چې غریب سره به د تور چړو تورم په سایکل چاته دکاندار ته نشي وای په دې کسم نه دی ورکړ. ا د کسٹم پیسې بیا چرته استعماليږي؟ ا د شاهانو په بنگلو، د شاهانو په سرکونو باندې، د شاهانو په لینکوزرو باندې، د شاهانو په تجارو باندې. هغه د کسٹم پیسې چې مانه والی هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمال. اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم څه نشي کېنه. پکې چلے 2000 روپے بل 2500 روپے بل در پسې راشي. بیا چې زمونږ د جمعات بل کم راشي نو ټول جمعات دې ته مسجد هلاک بیا وایي. دا مسجد هلاک دی، د دې مور او پلار نشته، د دې هیڅوک نشته. بیا ورپسې چندې کوه، خیرونه غواړه او دغه کوه. خان ته چې وایي چې دا بجلی د جومات بل راغلی کټې کوي، کټې کوي، دا بجلی کټ کوي د جومات. خان بیا دا بجلی به نه کټ کېږي، انشاءالله ستا سر به کټ کېږي. عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې یې، د عظیم قهر. نن ورشه د بالا مړی چوک نه د دبګرۍ چوک پورې دا سړک د دې لکونه روپۍ فنډونه اغوستې شوي
لکونه روپۍ فند د جماعت نه چې بار وځي دا کوڅه وګوره خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټر نه راځم او څومره په تکلیف بیا ځم ډېر مې زړه ته وویلې چې یاره مه کوه بس د جمعې لمونځ نه شم کولی خو ضمیر مې نه غواړي نو عزیزانو تقوا نشته نن پاکستان د غوښې ډېری دی او موږ سپی او کم سپی چې د غوښې په تیکه کې خوله ور ومنډي هلته بیا څوک ایستی نشته نن سپی په تاسو وایئ ته خو ملای ته به ښه سړی ما د لا خدای په بیخ وباسي زما زه ښه یم یو کیسه مې درته کړې وه چې جمعې شپه وه مولیا له چا وظیفې دغه راوړې وې دا بلا ورته وایي فاتحې دی د جمعې په شپه لاس اوچت کړي دا ښځې دا زړې نه دي لاس اوچت کړي امړو پسې ارواګانې راغلي دي پاس په بنیره ناست دي د هغه د اروا بیړه تباه ده خدای خبر چې کوم جهنم کې به پرته وي ته په بنیره ناست ده لاس اوچت کړي که ارواګانې راغلي چې دا فاتحې والي ولاړ درې جمعه فاتحې راشي په جومات کې صاحبه ارواګانې او ډبلې روټۍ په دې کې یو مومن راغی ایمان ته وایي چې ملا صاحب وګیا ما نو دی ورته وایي چې ملا چترالی و بیا هغه ورته وایي وګیا ما مال خو لږه ورکړه که نه یار وګیا به وایي چې دا ارامېږي مخته کېږي بس کونټۍ ته لاس په ورپسې منډه مخکې منډې منډې تاسو خو راشئ لکه جمعې په شپه ما نه روټۍ وغواړئ په دې جومات دا قاري صاحب هم په ټکي وژني که نه توبې او باسه دا مونږ چې لږ ښه یو وسم نشته قسم په خدای وسم نشته چې وسم پیدا شي الله دې امان نازلانو چې وسې وي او ګناه ونه کړي چې وسې وي او ګناه ونه کړي اخري ټکی واورئ نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکېټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره ایک پاره د مازیګر ټیم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی خوشی تیری ماں ہوتی میں تو آج 14 سال دیا میں ان خوشی ہو گئی تب اس کا ہی دی کرنے ټول اوراد د خدای د عظیم د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې آسان چل یو ښځه که د معتبر نه ده د غریب خیر دی د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بار راووته دا بې حال کرانه ښځه راووته ګیره مې کړه خو پوهېدې چې په دبلدین اورېدلې یم میړی دبلدین دی زمونږ بالا ماڼۍ کې دومره سپینه ګیره او ورسره جلوس روان نظام مرګرته هم چې دې دلته وستو خدای دې بیړه په دا ګیره تباه کړي دې نه خو د سپي لکۍ ښېلي چې دا مونږ ګیرې کړي د سپي لکۍ څوک چې بربنډې ښځې ځان سره ګرځوي دا خنزیر د ګیرې نه د سپي لکۍ ښه دا ستا د ملک اسلام دی او دا ستا د ملک دین بیا 1400 کاله وشو چې د اسمان نه په 30 کاله کې
کم قانون راغلی دی هغه قانون په جماعتونو کې دوړې ووالو